بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم سبق نمبر 30 دی. الدرس الخامس شروع دی. وحدت او جمع، واحد یعنی واحد او جمع د دې باز شروع دی. دنه مخکې درس کې موږ باز کړو. نن ان شاء الله موږ 3 نمبر پکې وایو. اول پکې موږ واحد ویلو، بیا تسنیه ویلې وا. اوس پکې دریم نمبر وایو د جمع دوه قسمونه دي. جمع څه ته وایي؟ د دوه نه چې زیات وي نو هغه ته په عربی کې جمع وایي. نو دریو تم جمع وایي، څلورو تم وایي، 500 تم وایي، 1000 تم وایي، 50,000 تم وایي، 5 لکو تم وایي، هغې ته جمع وایي. نو د جمع بیا دوه قسمونه دي. یو ته جمع سالم وایي. جمع سالم لکه مطلب دا دی چې صحیح سالم وي، د هغې واحد صیغه چې ده که نه هغه صحیح سالم وي، نو ځکه دې ته جمع سالم وایي. یو ته جمع مکسر وایي. مکسر د تکسیر نه وتی، تکسیر د کسر نه وتی، کسر ماتولو ته وایي. نو د دې مطلب دا جمع مکسر مطلب دا دی چې د دې واحد چې کوم صیغه ده که نه نو هغه ماته شي، یا په هغې کې څه حروف زیاتې شي یا پکې څه حروف کم شي، یعنی ماته کړی شوې جمع. ټیک شو؟ ها، اوس جمع سالم اول موږ ته تعریف کوي، بیا د هغې د جوړولو طریقه هم راته ښیي. جمع سالم داسې جمع ته وایي، جمع سالم داسې جمع ته وایي چې په هغې کې د واحد شکل و صورت صحیح سلامت وي. چې د واحد کومه شکل و صورت وي که نه هغه پکې صحیح سلامت وي، او په اخره کې ورسره د څه الفاظو اضافه کېږي. ټیک شوه؟ د څه الفاظو اضافه پکې کېږي. لکه ګورئ مسلمون دی که نه، مسلمون معنا دی یو مسلمان، دا د واحد صیغه ده. نو ګورئ په دې کې دا میم سین لام میم دا په خپل ځای باندې موجود وي، صرف به دا پیش ختم کې دلته کې به ورسره واو ساکن او نون زبر نه ولګي مسلمونه، نو دا موږ سره دا جمع شوه. نو په دې کې دا میم سین لام او دا بل میم دا څلور حروف چې وګڼه دا په واحد کې استعمالیږي، او په جمع کې هم دغه څلور حروف دي، یو هم پکې کم نشو، صرف ورسره واو ساکن او نون زبر نه د اونه اضافه ورسره وشوه. د واحد صیغې سره صرف د اونه اضافه وشوه نو مسلمونه شو. نو دې ته جمع سالم وایي. سالم ورته ځکه وایي چې د واحد نه کله موږ جمع جوړو که نه نو د واحد چې څو حروف وي که نه نو نه په هغې کې کمې راځي او نه پکې زیاتې راځي، بس صرف کې اخره کې ورسره واو او نون دا زیات شي. ټیک شوه؟ نو موږ ته وایي چې د واحد شکل و صورت صحیح سلامت وي او په اخره کې ورسره د څه الفاظو اضافه کیږي، لکه دلته کې د واو او د نون زبر نه اضافه وشوه. او د دې جمع سالم هم دوه قسمونه دي. یو د جمع سالم مذکر وایي چې د دې په اخره کې اونه اضافه وشي، حالت رفعي کې اونه او حالت نصبي جري کې اینه، حالت نصبي او جري کې د اینه اضافه کیږي. لکه مسلمون دی که نه، مسلمون معنا ده یو مسلمان. اوس چې د ده نه زه حالت رفعي کې دغه جوړوم ډېر مسلمانان، نو ګورئ دا مسلمون دا اخري میم نه دی، مسلمون معنا دی یو مسلمان. اوس زه وایم چې د ده نه حالت رفعي کې ډېر مسلمانان جوړ کړم نو دا تنوین به ختم کړي، په دې به پیش ولګې او اخره کې ورسره واو ساکن نون زبر نه ولګوه، مسلمونه شو. ټیک شو؟ نو دا مسلمونه چې دی د دې معنا ډېر مسلمانان. ها، اوس هم دقه مسلمون دی د دې نه حالت نسبي او جري والا دغه جوړوم مسلمون، د دې نه مسلمون معنا دی یو مسلمان. زه هم حالت نسبي او جري والا جمع مذکر سالم ته جوړوم نو دا تنوین به ختم کړي، په دې میم به زیر ولګي او یا ساکن نون زبر نه ورسره اضافه وکړي مسلمینا، د اینه اضافه به ورسره وکړي. نو مسلمونه معنا ده ډېر مسلمانان او مسلمین معنا هم ده ډېر مسلمانان. مسلمون هم د جمع مذکر سالم صیغه ده او مسلمین هم د جمع مذکر سالم ده. مسلمونه حالت رفعي کې د جمع مذکر سالم ده او مسلمین حالت نسبي او جري دواړو کې د جمع مذکر سالم صیغه ده. نو موږ ته وایي لکه مسلمون یو مسلمان، ها، مسلمون په حالت رفعي کې مسلمونه او حالت نسبي او جري کې مسلمین زیات مسلمانان، دا ته جوړ شو. صحیح شو؟ دویم اوس موږ ته وایي جمع سالم دویم قسم راته ښایي، جمع سالم مؤنث. جمع سالم مؤنث چې د دې په اخره کې اخري حرف باندې د دې اخري حرف باندې زبر او د آتون اضافه وکړی شي، د دې په اخري حرف باندې زبر ولګي او د آت او اخره کې ورسره د آتون اضافه وکړی شي، نو حالت رفعي کې ته جمع مؤنث سالم جوړه شي. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ دا مسلمون دی، مسلمون. زه وایم چې د ده نه زه حالت ده نه جمع مؤنث سالم جوړوم نو د اخري حرف باندې به زبر ولګي. ٹھیک شو؟ او د الف او د اوږدې تا اضافه به ورسره وکړې د آتون، نو حالت رفعي کې جمع مؤنث سالم نه آتون جوړه شو.
حالت دا حالت رفعی دی او حالت نسبی او حالت جری کې اخري حرف باندې زبر لګي او اخره کې ورسره د آتن اضافه وشي نو جمع مؤنث سالم ته جوړ شي د جمع مؤنث سالم حالت رفعی مثال مسلمات وګورئ دا یو مسلمات ٹھیک شو او ډېر مسلمانان ښځې او د جمع مؤنث سالم حالت نسبی او حالت جری مثال مسلمون دا مسلمون د واحد مذکر صيغه ده د دې نه زما چې ډېر مسلمانانې ښځې جوړې کړم نو دا مسلمون چې دی که نه د دې نه به د اخري حرف باندې به زبر ولګوي د میم باندې او د الف او تا د اوږدې تا اضافه به ورسره وکړي د مسلمون نه مسلماتن نو دا مسلماتن حالت نسبي کې مسلماتن وي حالت جري کې مسلماتن وي دا دواړه حالت نسبي او حالت جري کې مسلماتن وي ډېر مسلمانانې ښځې د مسلماتن معنی د ډېر مسلمانانې ښځې او د مسلماتین معنی د ډېر مسلمانانې ښځې او د مسلماتن اخري تا باندې دوه پیشونه دي دا حالت رفعي ولا جمع مؤنث سالم صيغه ده او مسلماتن حالت نسبي او جري ولا دا د اوږدې تا باندې چې اخره کې دوه زیرونه وي نو دا حالت نسبي کې هم دغه شان مسلماتن وي ډېر مسلمانانې ښځې او حالت جري کې هم وي حالت نسبي کې هم وي حالت جري کې هم وي او د دواړو معنی ډېر مسلمانانې ښځې ٹھیک شو ها اوس د جمع دویم قسم جمع مکسر دی مکسر ما تاسو ته وی چې دا د تکسیر نه جوړ شوی دی مکسر د تکسیر نه جوړ شوی او تکسیر چې دی دا د نکسیر نه جوړ شوی او نکسیر دا په د پوزې نه چې د انسان کله بعض انسانانو په وینه کې ډېر تیزوالی وي ګرموالی وي نو کله کله په دې ګرمۍ کې د ده په پوزه باندې وینه راماته شي ٹھیک شو نو د وینې راماتېدو ته نکسیر وایي په اردو کې نکسیر ورته وایي نکسیر د وینې په پوزه د وینې راماتېدو ته په اردو کې نکسیر وایي د دغې نکسیر نه تکسیر جوړ شوی د تکسیر نه بیا مکسر جوړ شوی نو جمع مکسر مطلب دا دی دا جمع خو نه ماتېږي خو چې کله د واحد نه موږ جمع جوړو که نه د واحد دا صیغه ماته شي نو دې ته جمع مکسر وایي او چې کله د واحد صیغې نه جمع جوړی او د واحد صیغه ماته نه شي که نه دې کې د حروف اضافه یا د حروفو کموالی ونه شي که نه نو پوه شه چې دا جمع سالم ده جمع سالم څه ته وایي چې د واحد په صیغه کې درې حروف وي که نه هماغه درې واړه په خپل ځای باندې وي خو اخره کې ورسره اضافه وشي نو دې ته جمع سالم وایي جمع مکسر څه ته وایي چې د واحد په صیغه کې درې حروف وي که نه درې حروف وي په ترتیب باندې درې حروف وي نو یا د دې د ترتیب مات شي منځ کې پکې یو حرف زیاتی شي یا د دغه درې حروفو نه یو حرف کم شي ٹھیک شو نو دغه ته جمع مکسر وایي جمع مکسر داسې جمع ته وایي چې د واحد اسم نه د جمع جوړېدو په وخت د واحد اسم شکل و صورت مات شي مطلب دا چې یو حرف ته کم شي یا یو حرف پکې په منځ کې زیاتی شي یعنی د واحد اسم باقی نه پاتې کیږي یا واحد اسم په الفاظو کې څه اضافه کیږي او یا پکې د څه الفاظو کمی کیږي ٹھیک شو د دې جمع مکسر د جوړېدو هیڅ قاعده نشته هیڅ طریقه نشته هیڅ قاعده نشته لکه څنګه چې جمع سالم قاعده ده چې اخري حرف باندې به پیش ولګي او اونه ورسره ولګوه نو جمع مذکر سالم شو او چې کله اخري حرف باندې زبر ولګي او آتن ورسره ولګي جمع مؤنث سالم شو نو دغه قاعده شته د جمع سالم خو د جمع مکسر هیڅ قاعده نشته او کله کله د دې جمع په زبر زیر کې څه تبدیلی کیږي لکه نهرون دی که نه نهرون معنی ده یو نیر یا یو نالی او انهار وګوره دا نهرون واحد دی نو د ده په دې کې نون ها را ده اوس په دې کې په شروع کې الف ولګېدو ٹھیک شو او په دې ها باندې کړه زبر ولګېدو انهار او کله کله دا انهار داسې لیکل کېږي انهارون او قرآن کې داسې لیکلي شوي ٹھیک شو نو نهرون معنی ده یو نهر وګوره نهرون نو په دې کې یو حرف دا نون دی او دویم حرف پکې ها ده او دریم حرف پکې دا را ده دا پکې دریم حرف شو دا درې حروف یو بل پسې دي پرله پسې دي نو کله چې په دې کې یو حرف کم شي د جمع جوړېدو دپاره نو بیا هم دې ته جمع مکسر وایي لکه هغه چې کومه جمع ته جوړه شي هغې ته جمع مکسر وایي او کله چې د دې واحد نه
جمع جوړه او د دې واحد په دریو حروفو کې مینځ کې یو حرف زیات شي یا شروع کې یو حرف زیات شي نو پوه شئ چې دا جمع مکسر ده. نو ګورئ اوس دا نهرون دی کنه نو د په شروع کې الف زیات شو او په مینځ کې پکې یو الف زیات شو انهار ته جوړ شو انهار. نو ګورئ په دې کې د دوه حروفو اضافه وشو په مینځ کې ٹھیک شو. نو ګورئ انهارون دا د نهرون نه انهارون جوړ شو نو دې ته جمع مکسر وایي. رجل یو سړی ته وایي نو په دې کې اول حرف را ده دویم حرف جیم دی دریم حرف را ده لام دی لام. نو دا یو بل پسې دي کله چې د دې دا ترتیب مات شي کنه دا یو بل پسې چې دي د دې کې یو حرف نیم کم یا زیات شي نو پوه شئ چې کله ته جمع جوړو نو پوه شئ چې دا جمع مکسر ده. ها نو اوس رجلون نه چې کله جمع جوړو نو اوس په دې را په خپل ځای راله دې نه زیر ورکو او په جیم باندې د واحد کې پیش شو په جمع کې په زبر ولګو او بیا د جیم نه وروسته مونږه الف ولګو د الف اضافه هم ورسره وکړه د دې لام نه مخکې او د لام او د جیم په منځ کې یو الف اضافه وکړه نو دا ګوره د واحد هغه کوم ترتیب چې د حروف هغه مات شو نو ځکه ورته جمع مکسر وایي. نو ګورئ رجلون نه موږ سره رجالون شو رجالون رجلون معنا ده یو سړی رجالون معنا ده ډېر سړي. دغه شان وزیر یو وزیر ته وایي او اوس کله د ده نه موږ دغه جوړو جمع جوړو نو اوس په د دې نه دا یا ختمه شي یا او دا به شي وزراء او اخره کې پکې د الف او د حمزه اضافه وشوه. وزراء معنا ده ډېر وزیران وزیر معنا ده یو وزیر او وزراء معنا ده ډېر وزیران. اوس کتاب معنا ده یو کتاب معنا ده یو کتاب. اوس ګورئ اوس د کې اول کاف ته دویم تا ده دریم ځای کې الف ته او په څلورم ځای کې با ده ٹھیک شو. د کې څلور حروف دي نو دې نه به اوس یو الف کم شي نو دې نه به جمع جوړه شي نو کتابون نه کتبون شو کتبون. نو کتبون معنا ډېر کتابونه کتاب معنا یو کتاب کتبون معنا ډېر کتابونه. اوس دغه شان ګورئ خشب لرګي ته وایي لرګي ته خشبون وایي خشبون. نو اوس په دې کې صرف دومره وشي کنه په دې کې ګوره خا شین با په خپل ځای به وي خو صرف د خا باندې به پیش ولګي او شین باندې به پیش ولګي نو صرف د زبر نه پیشونه شو او دغه عموم جمع شو. نو خشبون معنا د یو لرګي او خوشبون ګوره هغه خا باندې زبرو دلته پیش شو او په شین باندې زبرو نه دلته هغه پیش شو نو خشبون نه خوشبون شو. خشبون معنا یو لرګي خوشبون معنا ډېر لرګي وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو. د دې جمع مکسر باره کې به نور تفصیل په سبق نمبر 9 کې راځي. ښه نهم سبق کې دا اوس زموږ پنځم سبق شروع دی درس الخامس دی په درس التاسع کې به انشاءالله بیا د دې جمع مکسر پوره تفصیل بیانوم. ها اوس موږ له خبرداري راکړه خبرداري نمبر 2 موږ دې کې ورته وایي علمي انداز کې ورته تنبیه وایي تنبیه نمبر 2 راکړه دا تنبیه نمبر 2 د بعض مؤنث اسمونو جمع سالم د جمع سالم مذکر په شان وي. بعضې چې کوم مؤنث اسمونه دي که نه د هغې چې کومه دغه وي د جمع سالم وي که نه جمع سالم مؤنث نو هغه کله کله د جمع سالم مذکر په شانتې وي. لکه ګورئ دا دی جمع سالم مذکر په شانتې وي لکه سنتون چې دی که نه دا واحد مؤنث صیغه ده ٹھیک شو. د ده نه چې کله مونږ جمع جوړو نو د دې نه سینون هم جوړېږي جمع مذکر سالم او سینین هم جوړېږي دا هم جمع مذکر سالم ده ٹھیک شو. او کله کله د سنواتو نه هم جوړ شي سنواتو نه هم جوړ شي سنواتو. نو بعضې اسمونو د بعضې مؤنث اسمونو جمع سالم د جمع سالم مذکر په شانتې وي. نو ګورئ سنتون دا د واحد اسم دی خو د دې نه چې کله مونږ جمع سالم جوړو که نه نو دا به کله د مذکر په شان جوړېږي او کله کله دی اکثر دی د مذکر په شان جوړېږي او کله کله دی د مؤنث په شان جوړېږي. ها سنواتو نه هم کله کله جوړېږي. تنبیه نمبر 3 دریم نمبر خبرداری و یاد ساتئ چې د تثنیه او جمع مذکر سالم اخره کې د نون ته نون اعرابي وایي. ښه د جمع د تثنیه او د جمع مذکر سالم اخره کې چې کوم نون دی که نه دې نون ته نون اعرابي وایي. سبق نمبر 10 کې دا بس را روان دی ٹھیک شوی. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي مونږ نن درس کې د جمع دوه قسمونه وي یو ته جمع سالم وي یو ته جمع مکسر وي ٹھیک شو. بیا هم جمع سالم په دوه قسمه تقسیم کوي یو جمع سالم مذکر ده او یو جمع سالم مؤنث ده. د جمع سالم مذکر چې کوم حالت رفعي کې وي که نه نو هغې کې به اخره کې اون اواز راځي اونه
دا د جمع سالم مذکر حالت رفعی حالت دی او حالت نسبی او جری کې به د جمع مذکر سالم این आवाज راځي ښه اینا مسلمینا وګور نو حالت رفعی او حالت رفعی کې به مسلمون اون आवाज راځي او حالت نسبی او جری کې به این आवाज راځي مسلمینا ٹھیک شو او د جمع مؤنث سالم په اخره کې به آتن आवाज راځي ښه آتن به حالت رفعی کې راځي ٹھیک شو او آتن چې دا به حالت نسبی او جری کې راځي آتن وګوره مسلماتن دا جمع مؤنث سالم شو حالت رفعی کې اوس هم دغه جمع مؤنث سالم چې آتن کله راشي کنه دا به حالت نسبی او حالت جری کې وي ٹھیک شو امید دې په دې باندې تاسو پوه شئ کوشش مې وکړو چې دا تاسو ته په اسانه طریقه ووایم دویم چې جمع مکسر دی نو د جمع مکسر هیڅ قاعده نشته د جمع سالم خو قاعده شته د مذکر دپاره اون او این راځي او د مؤنث دپاره آتن او آتن راځي ٹھیک شو دا قاعده خو شته خو د جمع مکسر هیڅ قاعده نشته د جمع مکسر د واحد چې کوم الفاظ دي کنه هغه الفاظو کې به یا یو لفظ نیم کمیږي یو حرف نیم کمیږي د واحد صيغه کې چې کوم حروف دي هغه حروفو کې به یو حرف نیم یا کمیږي یا به پکې یو حرف نیم زیاتېږي په منځ کې نو هغې ته جمع مکسر وایي ښه ښه جي نو دا امید دی په دې وپوه شوي د دې ځان څخه سکرین شاټ واخلئ ځان سره ولیکئ او بیا دوباره دا درس واورئ انشاءالله په دې به تاسو ډېر ښه پوه شئ او کتاب هم ورسره وګورئ نو انشاءالله په دې به ډېر ښه پوه شئ نو کتاب کې اردو کې دي او دا ما پښتو کې لیکلي زموږ د پښتو طلبه او طالباتو لپاره بیا دغه لږ اسان شي نو کوشش وکړئ همدا الفاظ ځان سره لیکئ ډېره فایده به درکوي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس ته اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام